صاحب صاحب کا فرض کا یو جنرل کونسلر را پاس یو وایي چې زه به کرپشن ختم کړم داسې ګپ لګوي دغه شان که دغه کونسلر وایي چې زه به لوډ شیډینګ هم ختم کړم نو دا هم هسې ګپ لګوي بالکل ګپ لګوي. نو په دغې لړۍ کې که مخې ته ځو دغه شان که د سټي کاونسل د سټي کاونسل یو ممبر که فرض که دا وایي چې یاره اسرائیلي مصنوعات چې دي هغه پابندي به زه لګوم به ختموم نو دا هم ګپ لګوي. نو زه دا ګپ ولې لګولی کېږي چې لکه عملي طور باندې هغه امپلیمنټیشن د هغې نشي کېدی نو بیا ولې د مردان معیار شو یا زموږ د سوات مهر صاحب چې شو اراپاسي او وچ پوچ یو شو نو دا خو تا په خپله یو زبردست ټرم استعمال کو شوشه که تا کتلي نو زمونږ د دې دور دغه چې دی جرنالیزم تا ویلی دی او زه خو ورته اکسیډنټلی غونته کې راغلی یم خو تا ویلی دی تا ته به ښه پته وي چې یلو جرنالیزم یا دغه چې دی دا زرد صحافت چې ورته وایي مقبولیام جرنالیزم ورته مو وایي که نه نو مقبولیام صحافت نو هغه ولې په خلکو کې ځای کوي هغه اخبارات یا هغه نیوز ولې کتی کېږي چې په هغې کې مساله سي وایي ولې د خلکو هغه ټیسټ هغه شان ډیولپ شوی دی نو دغه شان په سیاست کې که ته هم وګورې څونه ښکلی سیریس خلک دی هغه چې کوم دی نه ښکاري او دا د ځانه یې دا پنې خان غونته کې نه یې رخ کړی دا کوم او سپومۍ ځمکې لرولم او ستوري په ځمکه پړقوم او بس خلک ورته ښه زبردست لاسو پړقی او نو دا خو تا ورته په خپله وایي شوشه دا دور د شوشه دی خلک خوښوي دغه د خلکو ټیسټ دغه شان ډیولپ شوی دی یو دغه سیسټم روان دی. تاسو د مقبولیام خبره وکړه مقبولیام صحافت شو مقبولیام بیانیه شو اوس مقبولیام سیاست شو دا چې څوک هم کوي که نه جي د دې نه یو اندازه لګولی کېدی شي چې یاره دا کس چې دی دا د قوم سره د خپلو خلکو سره مخلصه نه دی. فار ایگزامپل دلته د هر چا یو خپل ډومین دی خپل حدود دي که یو کس بطور میر راځي هغه خلک منتخب کړی دی له دی چې هغه راشي او د لوکل مسلې هغه حل کړي انتظامي چې کوم مسلې که فرض که دغه کس د خپل ډومین نه بهر لګیایي لکه ته اسرائیلي مصنوعات بندې نو ته خو بیا اول داسې کار وکړه نیشنل اسمبلی سیټ ته ودرېږه خلک په دې منتخب کي بیا هم ته نشې بندولی ته به ځې ته به په پارلیمنټ کې کښېنې یو بل به پاس کړې او قانون به پاس کړې او بیا به چې کوم قانوني ادارې دي هغه به ایکشن کوي. نو اصل کې زه یم که فرض کوم خپل ډومین یا حدود وپېژنو په خپل ډومین کې دننه کار وکړو هغه به ښه نه وي ځکه چې اسرائیلي مصنوعات بندېږي نه ته پرې خپل او د خپل قوم وخت ضایع کوې دې نه ښه نه ده لوکل مسلو باندې کار وشي. داسې دي چې عبدالروز زه د یو چینل سره کار کوم نو هغوی ما ته یو وړوکې غونته کې ویډیو دغه کړه چې یاره دې باندې مخکې کار کول غواړي نو ما چې په هغې باندې کله کار کوم نو ما مختلف خلک ورسره انټرویو کړل په هغې کې ډېره ښکلې خبره وشوه هغه یو دوکاندار ډېر زیات قار و دا سره ډسټریبیوشن و هغه وی داسې کار دی چې ما خو کروڑو روپۍ لګولي دي ما له دې دا میر صاحب پیسې راکړي ما له دې چې کوم دی د پی ټي آی دا کم خلک چې دي چې بل اوس به راځي او په ما باندې به دا مصنوعات زما ګودام ته هم خطر ده زما کاروبار ته هم خطر ده نو دی چې دا دونه نر کېږي نو دی د ټولو نه مخکې د دې ځای نیټ ولې نه بندوي ځکه چې دا نیټ خو مسلمانانو نه دی کړی دغه شان چې کوم دی نو فیسبوک په سره دې بند کړي وي دغه شانتې یوټیوب دې وی بند کړي دغه شان چې کوم دی نو په وټسپ چې دا ټولې دنیا کاروبار یعنې زموږ د سوات ته خلکو کاروبار ټوټل نن سبا په وټسپ روان دی ټیک شو زما انجینر ملګری دی هغه ټوټل پروجیکټ چې جوړ کړي چې څنګه پروجیکټ جوړ کړي نو ګړس په وټسپ باندې کېږي د هغه خپل چینل دی خلک په وټسپ په چینلو باندې وګوري د هغه جدا شو نو دغه ملګري خبره کوله چې یاره ته چې کوم دی زما وړوکی خس کې کاروبار بند دی زما بوتل بند دی زما کاسمیټکس یا دا څیزونه بند دی ته چې کوم دی په کم چینلو چې ستا پارټي پراپیګنډه کوي او د وړو خلکو یې دماغ خرابوي د وړو ماشومانو دماغ خرابوي د ځوانانو دماغ یې خراب کړي د پوره حده پورې هغه راځي او ریاست ته لاسه چوي د ریاست ادارو ته لاسه چوي وی ته هغه نیټ ولې نه بندې هغه فیسبوک ولې نه بندې هغه یوټیوب ولې نه بندې چې راځي او د وړې خبرې نه راځي نو چې شروع کې خو دغه غټ ځای نه شروع وکړه که نه یو پروګرام کې تا خبره کړو په هغې باندې به ته ښه لایټ وغورځې تا غالبا ویلي چې یاره دلته کې خلک اکثر په تربګنۍ کې یا د یو بل د کاروبار د خرابولو دپاره دې له سره رنګونه ورکوي قادیاني کارډ هغه که ته هغه خبره وکړې نو ډېره به ښه نو زما په خیال دلته کې هم چې کوم دی د دې نورو وړو لکه دلته کې کم ټایپ غونته کې بوتلې یا هغه ټیسټیکولا به یې ورته وي هغه د ګردو تباهي ده دا شته هم نه دي ښه پیپسي هم نه دی ښه کوک هم نه دی ښه کمپیریټیولی دا که نه هغه خو خالص بیا زهر دي نو ته خو د دې متبادل یو شی جوړ کړه که نه او په دې بل شي باندې به ته رڼا واچوې په یو پروګرام کې په یو خاص غونته کې لایټ اچولی و خو هغې سره به زه انصاف ونه کړه چې مستا پوینټ دی نو که هغه پوینټ ورسره ته الابوریټ کړې نو زموږ د خلکو ته به لږه ډېره رڼا راشي چې وروره ټیک ته زه به ردي شي بایکاټ وکړم خو ردي په دغه کې چې کوم دی د دې شاته
د چا ایجنډا دا څنګه چل دی؟ اصل کې اخو سمپل دای چې خپل کاروباري حریف یا سیاسي حریف خرابول لپاره یو کمزورې رګ راټینګ کړي، هغې له بیا مختلف رنګ ورکړي او هغه کارډ بیا پلی کوي. دا هم هغه کارډ دی خو مونږ ګورو که نه چې صرف چې وا مې وشي او لاسونه وپړخېږي، بس دغه مقصد دی. خو صاحب صاحب تاسو ته پته را، تاسو ته خو د یو ادارې مشر دغه ویډیو راولېږله، ما ته زما ملګري هغه لینکونه رالېږي، ما ته هم رالېږي. مسله دا راځي چې لکه خلک راپورې خاندي جي لکه ته د انټرنیشنل ریلیشنز یو مسله راوچتې که نه او د سټي لوکل ګورنمنټ یو نماینده هغه چې زه به دا کوم خلک راپورې خاندي دو او زموږ میر ښه سنجیده سړی دی، پته نه چې ولې لکه دا غیر سنجیدګي ظاهره کړه. زه د میر صاحب زه فالو کوم، د هغو ایکشنز ګورم په ډېر شی ځایونو کې هغو ډېر د سنجیدګۍ مظاهره کوي. بله ورځ یو وړو سره څه زیاتې شی و نو هغه لاړو اکټیولی هغه کسانو باندې په زور باندې اف آی آر درج کړو. بالکل یو طرف ته هغه ما کتل هغه بالکل ټیک ټاک کار کوي، اکټیو یې دومره سنجیدګۍ مظاهره کوي لا اینډ آرډر، او بل طرف ته په خپله دغه لا اینډ آرډر پسې دا شوی. یو خبره ستاسو دا پوینټ دی، ته مخلص یې، مونږ که ډېر لاو وایو که ډېر کتابي خبرې وکړو، ته مخلص یې نو ستاسو خبره صحیح ده. د میر صاحب سره چې کوم موبایل دی د کم ملک دی، د هغې کمپني چې ده هغه د کم ملک په معیشت کې کردار ادا کوي. امریکا یادوم او هغه امریکا بیا شل کوي، کلیام د اسرائیل فاینانشلی هیلپ کوي چې د فلسطین خلاف د جنگ وکړي. بیا د میر صاحب چې کوم فیسبوک دی د کم ملک دی، هغه هم د امریکې دی. فیسبوک چې څومره هم استعمالیږي امریکې ته فایده را او بیا اسرائیل ته فایده را، نو بیا خو که میر صاحب سنجیدی او وایي چې نه ستاسو لا دا خبرې نه منم او زما کاست چې دی هغه پای کې زه مخلص یم، نو بیا د خپل دغه موبایل هم لر کړي. بیا دی چې میر صاحب د فیسبوک پیج ختم شو، زه به ومنم چې میر صاحب چې دا مخلص دی. او بالکل دا ستا خبره بالکل ټیک ده. زه خپله بالکل اړه مې خوږېږي چې کله د فلسطین د ماشومان وینم. زموږ په خپلو پښتنو هم ډېر خوږېږي، د دوی سره هم ډېر عجیبه غونته کې چلونه روان دي. زموږ اړه د کشمیر په کم ظلمونه چې هلته کې کېږي، د منظور پښتون خبره چې ظلم هر څوک کوي او په هر شکل کې کوي، د هغې غندنه پکار ده. زه به لږ دې پوینټ اف ویو له راشم. بله زموږ یو ډېر ښه استاذ دی، نو هغه چې کله دا آرټیکل زموږ چاپ شو نو هغه ډېره ښکلې خبره وکړه چې لکه وروره دلته کې چې څومره بهترین میډیسنز دي د زړه، د ګردو، د کینسر، تا وختي په ګپ شپ کې خبره هسې وکړه چې یاره ایون د پولیو د قطرو پورې دا ټوټل چې کوم دی نو د هغه ځای نه راځي، دا ټوټل د هغوی ساینسدانان دي. نو زه خو چې بیا بندیز لګوم نو زه به بیا د زړه په دې دوایانو هم لګوم، زه به بیا په اپریشن کې چې کوم څیزونه استعمالیږي هغه د هغه اسرائیل تحقیق دی، نو زه به بیا هغه هم بندوم. دې سره خو به زما د دنیا د ټول نظام ودرېږي. نو چې د دنیا ټول نظام ودرېږي نو اول خو دې په ما کې خدای پاک دا اهلیت پیدا کړي، اول د خدای پاک په ما کې دا قابلیت پیدا کړي چې زه هغو په دغه ټول میدانونو کې هراو کړم، هغوی له زه شکست ورکړم، بیا به زه په دې مصنوعاتو باندې بایکاټ ولګوم او بیا به چې کوم دی نو زه خپلې مټې چې کوم دی نو راچوتې کړم او چیلنج به ورکړم. نو چې هغه نشم کولی نو ما له نه ده پکار چې زه دې چوتېږم لګم، دا ښه نه ښایي. په دې باندې خو زه وړوکي ماشومان چې کوم دی هغه خوشحالولی شم او هغه ویلی شي چې هلکه زمونږ مشرانو ته وګوره، مونږ چې چاله اوټ ورکړی د هغوی د غیرت ته وګوره. په غیرت خو به زه اوس هم ووایم چې زه د پنځم چت نه چې کوم دی نو کتره ټوپ وم وبه وهم نشم والی. دا همدغه شان فیصلې دي. په طریقه کې دا پروګرام اغون شي زما په خیال دا به ډېره ښه. د دغې خبرې سره لینکوم پیس میکر په زړه کې لګي، اوس په ځایم کروڑونه که نه په لکونو مسلمانانو په زړه کې به اوس هم دغه پیس میکر لګېدلی، د زړه هغه درکړی جاری دی، هغه اسرائیل جوړ کړی. سو بیا دغه د زړونو نه ور راوباسو مړی دغه نه کي یا غیر سنجیده خبرې دي. زما راځي چې پرایورټایز کو خپل لوکل مسلې د سره لپاره چې میر صاحب ته یا دغه نمایندګانو ته ووټ ورکړی شي. ایم پی ایم نه هم نشي کولی، به قانون پاس کړي، هغه کار قانون پاس کول دي. نو راځي پرایورټایز کو د منګوري مسلې، د خواوشا مسلې. خلک ډېر زیات په تکلیف کې د انتظامیې زموږ انکروچمنټ نواله د ټریفک پورې، بیا د لوکل چې کوم انتظامیه را پاغي کې څومره غبن کېږي، نرخنامو نه واخله ګران فروشۍ پورې. راځي دغه ریګولیټ کو او وچ پوچ خپل وخت نه ضایع کوو.